کوز د رادینزي اسبند بجلی پیډر چالو کړی شوی دی د خیبر پښتونخوا پیسکو بورډ اف ډایریکټر چیرمین انجینیر فیض الله خان د ایکسین پیسکو کوزدر جبریل خان ایس ډي او کنسټرکشن پیسکو شاهجان خان ملکن ډیویژن ګریډونو ایس ډي او نادر خان او نور په وړاندې چکدراګ سټیشن کې د پیډر پرانیستا کړې ده چې ورسره سم اسبند سیمې ته د بجلی په سپلای د کم ولټیج مسله حل شوې ده په دې سلسله کې چکدراګ سټیشن کې تابع شوی دستوره چې پکې د اسبند او سیمې ګڼ شمېر خلکو شرکت کړی وینا په وخت داود خان سیار خان عرب بټو افضل خان او نورو د اسبند پیډر پر لګولو او پرانیستا د انجینیر فیض الله خان د کوششونو ستاینه وکړه او ویل چې د اسبند ولس تکلونو راسي د بجلی د کم ولټیج سره مخ وو چې اوس به دغه مسله حل شي او خلک به د بجلی د رڼا نه خوند واخلي زموږ په اسبند باندې د دې نه موږ ته ډېر زیات تکلیف و ولې چې په بعضې ټایم کې موږ ته بلب داسې رڼا کوله چې د هغې نه موږ په ډکې به دا وه چې یاره ډیوه وې نو به ترې غوره وه زه د خپل مشر د تحصیل اندرزی د ډېر دروند قدرمن مشر زه بار بار د اسبند له طرفه ډېره شکریه ادا کوم چې هغه د اسبند پیډر یوازې نه چې په هر کلي کې په هرې کوټ دو کوټو ته هغه ستنې او ټاسمرمرې ورکړې بې لا تپره بې ووټه نو دا زه د هغه ډېره انتهایي شکریه ادا کوم دستوري ته د وینا په وخت د پیسکو خیبر پښتونخوا بورډ اف ډایریکټر چیرمین انجینیر فیض الله خان د پیډر په چالو کېدو د اسبند ولس ته مبارکۍ ورکولو سره په پیډر هنګامي بنیادونو کار سر ته رسولو د پیسکو کنسټرکشن شعبې ایس ډي او شاهجان خان اختر علي او نورو د کردار ستاینه وکړه د وویل چې د کوشش ته چې د ادینزي کې د بجلی په حواله ولس ته پیښې مسلې زر تر زره حل کړي نارې نه عملی کار پاکستان مسلم لیگ منشور دے ترقی او خوشحالی دا اللہ پاک شکر گزار یو اللہ پاک نن بیا په موږ باندې رحم وکړو او یو کړي واده الله پاک زموږ نن پوره کړه یو بل سنگ میل موږ عبور کو د اسپند فیډر الحمدلله موږ واده کړی وه چې اسپند ته موږ ځان له فیډر کوو نن د الله پاک لاک لاک شکر گزار یو چې هغه واده هم پوره شوه او موږ بیا د خپلو ولس ته سرخرو شو اسپند خلکو ډېر مبارک شئ ډېر تکلیفونه هم تیر کړي دي خو نن هغه ورځ هم خدای وښوله چې ستاسو د بجلی هغه مسله الله پاک په خپل فضل سره حل کړه دا مسله ستاسو د یوې ورځې نه نه وه د یوې میاشتې نه نه وه د یو کال نه نه وه بلکې د مودو نه را روانه وه او اوس نه پوهېږم چې تاسو له زه شاباسۍ درکړم که ستاسو سره زه افسوس وکړم ځکه چې تېر شپږ ټینوره شپږ ایم پي ایګان ستاسو د دغې لیکي نه وو خو نن ماله په تاسو باندې جړا راځي چې یو کار هم نه دی سم د بجلی هم دغه حل دی او په روډ خو هم د تلو شان نشته او نور کم د اوبو مشکلات ما ولیدل ما تقریبا میاشت په اسپند کې واړوله او زه تقریبا هرې درې ته وختم ستاسو په حالت اظهار باندې ماله بیا جړا راځي ستاسو سره همدردي کولی شم ستاسو د پسماندګۍ د ورکولو لپاره واده کولی شم ستاسو د مشکلات د حل کولو لپاره خپل ځان قربانولی شم ستاسو د اسودګۍ دپاره خپل مشران تنګولی شم منډه وهلی شم کوشش کولی شم خو تاسو به څه کوئ سره دی د ډایرکټ تعلق د نواز شریف سره دی د ډایرکټ تعلق د شهباز شریف سره دی ای د دینزو خلکه لږ سوچ وکئ چې دومره تعلق والا سړی دومره تعلیم یافته سړی دومره ځوان سړی تاسو له خدای درکړی دی او دا ستاسو نه ضایع شو دا به زموږ بدقسمتي دا به زموږ ډېره بدقسمتي ما تاسو ته وویل ډېر ښه وخت را روان دی انشاءالله موږ به ستاسو لپاره د مرکز نه د صوبې نه
ډېر څه راوړو خو که دا موقع تاسو راکړه ډېره ډېره شکریا ادا کوم په دې اختتامي کلمات سره الله پاک دې د ټولو دینزو خلکو ته دا توفیق ورکړي چې دې منظري له ووټ ورکړي او په باري اکثریت سره کامیاب کړي ماتم تاریخ باندې به دا منظري ورته ښایي چې دا د ګیدړانو کار نه دی دا د منظرو کار دی او دا مورچه به منظري وهي داسې ده د اسبن پیډر په جوړښت تقریبا 2 کروڑه 80 لکه روپۍ لګښت راغلی دی چې د پیسکو بورډ اف ډایرکټر چیرمین په کوششونو پرې زر تر زره کار سر ته رسېدلی دی. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدیر.